بیان یو د دې مفهوم باندې خلق پوي کوي او د دې مقصد باندې خلق پوي کوي. یعنی دا خلک اوزګار دي نه، دا اوزګار خلک نه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میشن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې یو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی او الله چې ورته کوم امتیاز ورکړي په امتیازاتو کې یو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی. بل پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو دا نشي راتلی، کوم چې تیر شوي اتیر شو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی، د نه رستو به بل پیغمبر نه راځي. نو ختم نبوت معنا دا شوله چې مهر د پیغمبرانو، اختتام د پیغمبرانو، ختمی دل د نبوت، د دنا رستو ببل پیغمبر ناراضی، ختمی دل د نبوت شو، رستو ببل نبی ناراضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی د دنا رستو با چاته نبوت پیغمبري نو ورکول کیږي، مخکې چې څومره خلکو ته ورکړی شوی دا کوم انبیاء وتا بس هغه د الله جل شانه په علم کې کافی ده، اپوره شو. دې ته ختم نبوت وایي. محترمو دې پر صحابه ډېری قربانۍ ورکړي دي. ما درته ویلي چې صحابه زړور خلکو، بهادر خلکو. دا بهادری دا د زړه یو پټ صفت دی. زړه دا څه پټ صفتونه لري، روحاني صفتونه لري. یو صفت د زړه دا دی چې دا به بهادری دا ښه صفت دی. بزدلی، جبن، دا د زړه هغه بیکاره صفتونه دي. دې ته صفت ځامه وایي، بیکاره صفت. که څوک وایي چې پلان کې بې زړه دی، زړور نه دی، بهادر نه دی، بزدله دی، یریږي، خوف او طرحه پې راځي، دا د زړه بد صفت دی. خو دا صفت چې پلان کې بهادر دی، زړور دی، دغه صفتونه صحابو اغستی دي، دا پیغمبرانو دغه لقبونه اغستی دي. لکه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ته اسد الله و اسد رسوله. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د احد جنگ پر د دینه مخکې په جنگونو کې داسې کارنامې کړې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د الله او د رسول ازمری ویلې دي. ور راځه مشابهت ته یو شانوالی ته دغه د ازمری دا شکل او صورت دا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ نو، بلکې پازمری کی یو صفت ده زړورتیا. دغه صفت سره مشابهت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ. نو د ازمری او د حمزه رضی الله تعالی عنہ صفت دا سره برابر شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ته د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازمری ویو، د دین ازمری ورته ویو. دا لقب هغه ګټلې په زړورتیا باندې. خالد سیف الله، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا لقب ګټلې چې دا د الله جل شانه توره د توره دا د دین د اسلام توره ده. نو ګوره دا لقب چې خالد رضی الله تعالی عنہ ګټلې ده، دای په بهادری، په شجاعت، په زړورتیا باندې ګټلې. د قرنګي زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی د صفیه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار د خور بچی د ترور زوی دی. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ د بهادری وکړو په ډیرو جنگونو کې، دلاورو، زړورو، بهادرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د الله جل شانه د پاره د کلمې د لوړوالي د پاره محترمو جنگیدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل نبي حواري، د هر یو نبی د پاره یو حواری، یو کلک مرګری، یو بهادر مرګری. او زما حواری چې دی دا زبیر رضی الله تعالی عنہ دی. تا لقب په څو غاټو په زړورتیا باندې وګاټه. عمر رضی الله تعالی عنہ ته فاروق دا ولی وی، عمر فاروق، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. بلکې عمر رضی الله تعالی عنہ د
کله چې اسلام نو راولې د تیار په حالت کې دومره زړورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه یا الله عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زړور دی او اسلام په اوس وخت کې ظاهری کمزور دی ملګری نشتا نو اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یا الله اسلام ته عزت ورکړي د عمر رضی الله تعالی عنہ په اسلام راوړلو باندې دا لقب ولي وګاټه زړورو بهادرو ورنډیر خلکو په مکه مکرمه کې د قریشو نه مکه مکرمه ډکوا خود عمر رضی الله تعالی عنہ د پر ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا رسیږي او داغه د پر خاص کیږي هغه کې صفاتو دا کوم صفاتو وایا دا د زړورتیا د بهادری د شجاعت صفاتو ومغه چې عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو لړ مکه مکرمه ته یو طرف ته حمزه رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو لخر سر روان دی بل طرف ته عمر رضی الله تعالی عنہ دوال لاړل عمر رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړ چې نن بعد با مسلمانان منځونه عبادت او د کلمې هغه تبلیغ دا به پټ نه کوي دا به په ښکاره باندې کوي ووري کافرانو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سو فرمایل عمر فاروق د اسلام او د کفر په منځ کې د فرق کو په زړورتیا سره په شجاعت سره د حق او د باطل په منځ کې د فرق راوسته عمر رضی الله تعالی عنہ حق دا دی اوچت کو د اسلام دین دا دی لوړ کو کفر د ښکته کو باطل دی لاندې کو د عمر رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم لقب ورکړ عمر فاروق دای په زړورتیا باندې غټلې نو خبره ما دا کوله چې زړورتیا دا د زړه یو پټ صفت دی